السلام علیکم مینوال، امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. جهانګیر د پښتو ژبې مشهور اداکار د وبا د بیمارۍ د وجې نه یعنې وفات شولو. مینوال ټول معلومات او ټول تفصیلات تاسو ته زه په دې ویډیو کې درکوم. زموږ د ویډیو د سره تر اخره پورې ګوره چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګي نوکاسو کو چارل زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ. چینل هم نوي سبسکرایب کړئ، مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې سره د ټلې نشان ووهه چې ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. د رپورټونو په وینا باندې چې جهانګیر د وبا بیماری نیولې دی، په هسپتال کې پروت دی او اوس یعنې وفات شو. مینوالو دې خبره کې څه رښتیا نشته، دا ټوله پروپاګانډا ده، دا دروغ خبره ده. هغه د کرونا ټسټونه شوي و، هغه مکمل صفا راغلی او د زړه دوره پرې راغلې وه. تاسو په دې تصویر کې کتلی شئ، د باندې د زړه دوره راغلې ده. په هسپتال کې ورسره دغه ډاکټر ورسره د دغه دپاره تصویر ایستی دی چې دا یو مشهور اداکار دی، د دغې د وجې نه ورسره دغه ډاکټر تصویر ایستی دی. دغه تصویر بیا د جهانګیر خان په خپله باندې اخیستی او د خپل د فیسبوک د پیج نه یې شیر کړی دی چې خلکو بیا راغستی دی او دغه پروپاګانډا یې سازه کړې ده چې جهانګیر خان وفات شو. مینوالو هېڅکله دغه شانتې داسې دروغ خبرونه مه شیر کوئ، ځکه چې موږ خپله خبره شول ډېر سخت خفه شولو او هغه عزتمن اوس د هسپتال نه تللی او په خپل کور کې پروت. په دغه دواګانو کې یاد ساتئ چې الله تعالی دې ولله صحت ورکړي، خپلو د بچو دپاره دې الله تعالی ژوندی ساتي. عزتمنو دغه دواګانې ورته کوئ چې الله تعالی دې ولله صحت ورکړي او د خپلو د بچو دپاره دې الله تعالی ژوندی ساتي. مینوالو زموږ د سره نننۍ معلومات د دې پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نشان ووهئ. ښایي یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.